والصلاة والسلام على سيد الانبیاء والمرسلین. ما جاء فی فضل الاذان، دا اذان ثوابونه. نو حدیث مبارک علم دې کې ثوابونه، آداب، احکام ټول لازم. نو په ثواب کې څه خلاف نه، البته د صحت د حدیث او د ضعف په اړه کې به بحث کوي. حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابو تميلة قال حدثنا ابو عبيد تميلة قال حدثنا ابو حمزة عن جابر بن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اذن 7 سنين محتسبا، کچا وکاله اذانک محتسبا او مقصود پکې ثواب د خدای پاک په پیسونه، نو کتبت له براءت من النار. رست براشي چې اذان باندې پیسې اخیستل څنګه دي؟ نو سیدا چې مزدوری په روانه، خو ته بلا مزدوری وکې، خالص د ثواب په نیت وکې، نو خدای پاک ول برات نامه د نار نه لیکي. قال ابو سعد في الباب ان مسعود بن ثوبان معاويه وانس وابي هريره وابي سعيد. په دې باب د فضیلت د اذان کې د دومره صحابانو احادیث راغلي، خود ضعیف نقل کړي، دا صحیح نه دي ذکر کړي. کنه صحیح حدیث همشتا. وحدیث ابن عباس دا حدیث غریب دی، غریب چې دې ځان ل ذکر کې نو مراد ته نه ضعیف دی، ځکه دې کې اور راوی دی جابر ابن یزید جوفی او د مبارک خلاف دی. ابو تمیلہ چې نوم یحیی ابن واضح دی، ابو حمزه سکری دا نومیان چراغلی دی، نوم محمد ابن میمون دی، او جابر ابن یزید جوفی چې دی ضعفوه دا اکثر محدثین ضعیف کړي. که تاسو ته مسلم مقدمه یاد دی نو جابر ابن یزید پکې راغلی، کان یؤمن بالرجعه، دا شیعه دی کټاس، او عقیده به لرله چې امام غائب به دوباره راځي یا علی صاحب راځي. او تاسو ته کې یاد مسلم مقدمه کې دبوي فلن ابرح الارض حتى ياذنني ابي ويحكم الله وهو خير الحاكمين. نو امام غائب چې دی هغه پوریس کې ناشته ناوي چې سو پر راته پلار اجازه نه کړي، پلار علي سے بیا دی. حال دا چې د آیات د چا سره تعلق لري؟ یوسف علی السلام او درونو سره. نو جابر یزید جوفی به ایمان بالرجعت لره، ایمان بالرجعت دي چې مړي دوباره جمع دي کیږي. ادب شعبازه کول ادب ما سره 50,000 ابواب دي د علم چې بل چاته نه معلوم. نو امام مسلم درې قسم راویان ذکر کړی دي، دا مجروحین او ضعفاء او کذابین کې د دې حساب کړی دي. نو جابر بن یزید جوفی ضعفوه ترکو یحیی بن سعید و عبد الرحمن المهدی، دا امامان دي د فن حدیث. قال ابي اسحاق سمعت الجارود، خو جارود توثیق کوي او ما د خپل استاد وکیل بن جراح نو ریدل دي چې هغه به لولا جابر الجوفي لكان اهل الكوفه بغیر حديث. که جابر جوفي په کوفه کې نه و نو کوفه کې به حدیث نه و، به خو توثیق وکړ. ولولا حماد لكان اهل الكوفه بغیر فقه، او که حماد ابن ابي سليمان نو د امام ابو حنیفه استاد یادای نو کوفه کې به فقه نه و. نو دا دیمه جمله خو صحیح ده چې حماد ابن ابي سليمان کلام امام بخاری نه خلقی په ابواب کې، اگر چې روایت ته نه خلقی خود د فقه نه خلقی، نو فقيه دي د امت. او د امام ابو حنیفه خصوصي استاد داغه په دې امام ابو حنیفه درس فقه کوي. خو جابر ابن یزید جو فی تلویح محدث ویل دي، وکیم نه جاره. سفیان ته روایت کړی دي، شعبہ ته روایت کړی. نو دو شعبہ سي بکوله دا مدارتو او ناشنا خبره به کوله. او بعض علماء ته روایت کړی دي، خو سیدا چې دا شیعه دي رافضی، او دا روایت قبول نه دي، ځکه په ټولو اهل بدعتو کې زیات دروغجن هغه شیعهګان دي. خوارج په نسبت د کرامیه او جهمیه او د نور فرقې دوالی چې دي د ټولو په نسبت شیعهګان اکثر الناس دي. محدثین کرام ته روایت ذکر کړي، خو جابر دغه وکیم نه جراح صفاتو د دې وجنه د حدیث سننو کې حدیث تا او بخاری مسلم کې تنشته، نو حدیث ضعیف ده. شاه سے هم لګ دفاع کړی دا، چې دوی ما سره 50,000 ابواب د علم دي، نو ټیک ته وی باور سره او دا شعبہ د په کرامات حمل کړی، او سیدا چې نه ضعیفه ده.
او دا زمانه علماء ته خبر دي یحیی بن سعید القطان غند شخص عبدالرحمن بن مهدی امام مسلم مولا او بخاری مولا دا ټول د ضعیف او کذاب وي علی صاحب نه دا دو شاګردان دي یو حارث عور دی یو جابر بن یزید جوفی دی هغه دواړه هغه شیعه دي دیم شیعه دي د علی صاحب او د معاویه صاحب اختلاف زمانہ کې افراط تفریط راغلو غلو راغلو نو چې څوک د چا په طرف شي دا هغه مد ډیر شروع کی نو دوی علی صاحب نه امام معصوم جوړ کړ او د نور حضرت معاویه صاحب نه جوړ کړ دوی به دا غیس پک کول هغه به دیس پک کول افراط تفریط چې پکې را اوس هم چې څوک طالب په پاټو کې داخل شي کنه دا پاټه مشر تلوي معصوم وي هغه ویلي دي امام انقلاب ویلي د خپل استاد خبرم نور یا سړی چې چا مورد شي نابه قیوم زمان کې حال دا چې هغه د احادیث نه خبر د فقه نه بني خبر ټیک تخکل سړی به خپل ګیره به پټکی به والی رنگ به سپینی او 2000 تسکولین بور سره د احادیث نه خبر د فقه احکام نه خبر خو مورد خو به پیر سیب ته دا وای کنه قیوم زمان وای زمانہ ټول دې ګرځي دا غلو نتیجه ده نو فضل د اذان کې صحیح حدیث راغلی خود چې کوم حدیث ذکر کړی دا ضعیف دی او ضعیف د جابر ابن یزید جوفی د لاسدیان جابر بن مجاهد جابر ابن یزید جوفی پکې راغلی او با ما جان الامام ضامن المؤذن مؤتمن امام ضامن دی او مؤذن امین د قوم ځکه دې د اوقات نگرانی کوي نو زمواري پدده چې وخت داخل دی کبار دی او امام قوم ته منځ ور کوي نو دې ضامن دی د منځ د قوم د ضامن سمانا د ضامن دو معنا دی او په دې دو معنو باندې مسائل بنا دي شوافی معنا د ضامن مراعی کوي لحاظ کوونکی دی راعی دی د اوقاتو د مقتدیانو د منځ د مقتدیانو د رکوع د خشوع نو نگرانی وکړي او رعا د ضامن په معنا د رعایت سره دا شعر په دلیل کې وای رعا کې زمان الله یا ام مالک ولله من عيش ولله ان يشقيك اغنا واوسع خدای دې ستا ضمانت وکي یاد بادام ګل مور او خدای د دین زیات غنی او سعد چې تاسو پیر کی نور آکه زمان الله یا ام مالک ولله ان يشقيك اغنا واوسع نور آیت پمان ضمانت پمانا در آیت سره کوي شو منګ ضمانت پمانا د کفالت سره ضامن معنی کفیل او په قران او په حدیث کې په دا معنا راغلی ضامن معنی کفیل نو د کفالت په مسله باندې څه بنا ده او د رعایت په مسله رعایت کې شوافی وای دی به صرف نگرانی د قوم د موږ کوي نو د امام په فساد سره فساد د صلات د قوم ناراضي کې امام بیا د سمونځو کې په جنابت کې کی پیرا او مقتدیانو ته پتن لګي نو د مقتدیانو مون سید او د بزان خپل مون واپس او د هر چا مون ځان لري زمون په مذهب کې ضامن په معنا د متکفل سره ده کفالت دیته وي اشتمال تا یعنی د امام منځ کې د قوم منځ راغله او د امام منځ مشتمل دی په منځ د قوم باندې نو که د فساد د امام کې د صلات کې فساد راغی نو د قوم مراسي د دې وجنه ستره د امام ستره د قوم ده صحوه د امام صحوه د قوم ده قرات د امام قرات د قوم ده او اسکار او تسبیحات او افعال ای کی نیابت نه راغله صرف په قرات کراغله نو په فساد د صلات د امام من فساد د صلات د قوم وایو او شوافی نه وای او دا راجی دی لفظ د ضامن ته هغه ضامن په معنا د راعی او نگران سره علی امنګ ضامن په معنا د متکفل سره لو نو مونږ وایو مونږ د امام مشتمل دی په مونږ د قوم نو صحوا په هر څه کې
دوی تابع د امام دي نه د امام مون بیا ودس شي د قوم منظم نکیږي او دوی وینا امام صرف راعي د نگران د دې پنځ د جمع د مون حقیقت هغه یو نه دی متفرق دی شل کسان امام پسې ولاړ دي د هر یو مون ځان لري او د امام ځان لري معنا د جماعت داغي پنځ یواله په مکان کې او یواله په وخت کې دی ټول په یو ځل الله اکبر وي او ټول په یو ځل سلام وي باقی د امام داسې مثال دی لکه د فوجي چې فوجانو باندې پریډ کوي نمونځ د قوم ډیر منځونه دي او زمون پنځ منځ د جمع یو منځ دی ټول داخل دی په منځ د امام کې نو په فساد د صلات د امام هغه فساد د صلات د قوم راځي نو دا راځي د معنا د زمان ته موږ د زامن معنا متکفللو او هغه د زامن معنا راعیلی خو چې د حدیثو او د شریعت او د مسائل او جزئیات ته ګورو هغه تایید د مذهب حنفی کوي ځکه چې مقتدی نه سهو راشي په امام ناراضي او کله امام نه سهو راغی په مقتدی ټول وای او که مقتدی ته دا پته لګي چې امام بیا او د سره نو مونږه ورپسې دوی مې نه کیږي نو که د مون ځان لوي نو به محدث امام پسې ولې نیت تړي نیت وې نه کی مونږه نه کیږي خانوبا ما جعل الامام زامن المؤذن معتمرا مؤذن امین د قوم د نو که د وخت کې سفر وکړو د خیانت وکړو او امام راعي د منځ د قوم یا متکفل د منځ د قوم کفالت دیته وي مشتمل تا د امام منځ مشتمل دی په منځ د قوم باندې انزنا نادر قال رب الحسن ابو معاويه عن مشى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الامام ضامن امام زموار ده ضامن ده متکفل ده والمؤذن مؤتمن او مؤذن امین د قوم ده اللهم ارشد الائمه خدای امامانو تنه غلا روخه ځکه د پس قوم روان دي واغفر للمؤذنین او مؤذنین نک په امانت کې سفر خراغه خیانت تراغه وخت کې روان دي والے راغه رستواله نو ته مغفرت وکي هل ابو سعد فی الباب عائشہ پدې باب د امامت کې عائشہ سالم بن سعد عقبه بن عامر روایت راغلي دا حدیث د ابي هريره چې مخکې تیر شو د تایید د پاروي چې دا سفیان ثوری او حفص بن غیاث او نور راویانو د عمش د نبی سوال نبی هريره ته نقل کړي دي لکه مخکې چې ابو معاویه د عمش نقل کړي النبي صلی الله علیه وسلم وروا اسماء محمد او دا غي مخالف یادې عمش دا ابي صالح نه دی ویل قال حدثت نبي صالح ما تدار رسول د ابي صالح نه روایت منقطع شو النبي صلى الله عليه وسلم وروانا بل روایت ده دا ضعیف ده وروانا فی ابن سلیمان محمد بن ابي صالح نبی محمد بن ابي صالح د پلار نوې ابي صالح نه او ابي صالح رستو عائشه یاد کړی دا حال دا چې د ابي صالح ملاقات د عائشه سره نشته النبي صلی الله علیه وسلم قال ابي سعود درې روایت شو یو روایت د ابي صالح د ابي هريره نه ده یو روایت د ابي صالح د عائشه نه ده او یو روایت کې د عمش د ابي صالح په منځ کې انقطاع حدثت عن ابي صالح نو دې کې کوم روایت صحیح دی قابل اعتماد قال ابو يساوي خپل استادانو لاړو سمعت ابو زرع رازي دا پسلور فقه ائمه د حدیث کې یو امام دی د امام بخاری هم عصر دی ابو زرع رازي هغه به حدیث د ابي صالح د ابي هريره نه صح دی د ابي حدیث د ابي صالح دا عائشہ بی په نسبت یعنی سیدا دا چې دا روایت د ابي هريره نه د عائشہ نه ده او ما د بل استاد د مورید قال ابو عيسى وسمعت محمدا ما د خپل استاد بل نوریدل د محمد ابن اسماعیل بخاری نه جاغه حدیث د ابي صالح د عائشہ نه صح ده په نسبت د احادیث د ابي صالح د ابي هريره نه او د علیم نے مدینی بل استاد نه نقل غد سره ملاقات نشته دا د امام بخاری استاد و ذکر عن علی ابن مدینی
علی ابن مدینه نه دا نخلا چې هغه به دواړه صحیح نه دي. حدیث د ابي صالح د ابي هريره صحیح نه دي او حدیث د ابي صالح د عائشه نه صحیح نه. با ما یقول اذا اذن المؤذن چې مؤذن اذان وایي نو سبا وایي. نو دو امامان په یو طرف دي دو په بل طرف دي. حضرت امام مالک سے او امام شافعی سے وایي چې مؤذن څنګه وایي هغه شان به وایي. نو په حي علی الصلاه کې به حي علی الصلاه وایي. ذکر عام روایاتو کی فقولو مثل ما یقول المؤذنو دے. او حضرت امام ابو حنیفه و امام احمد سے وی چنه په مثل د معذنه به خو په حي علی الصلاه کې با لا حول ولا قوه الا بالله. ذکر دا تفسیرا د معاویه سے نقل په بخاری کې مونږ وی هغه کې یو انقطاع ده. خدا عمر سے نقل دے پا مسلم شریف کی پسند متصل حدیث صحیح سارا چا عمر سے دا حی علی الصلاة پا دیما لا حول ولا قوة الا بالله. امام احمد سے پا دے تفصیلی حدیث عمل کئی او امام مالک و شافی سے پا حدیث مجمل عمل کئی او دا حدیث تفصیلی اولاد ذکر دا اجابت تقاضا دا چې دا سوال مناسب جواب وکړي. الله اکبر الله اکبر کې خصبل جواب تاجر دشته تم به الله اکبر چې څنګه ته اعلان د عظمت ته خدای کې زم کوم اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله کې تم د شهادت کلمې وې زم او حي على الصلاه راځه د مانځ زیته دا خو مؤذن وي ته خو چې ځان سره حي على الصلاه وې نو فائدې څه شو تا چاته وې ناغیوی دا خطاب نفس تا دے حی علی الصلاة اے نفسا راش منزلہ. او امام ابو حنیفہ و شافعی احمد سے بوینا دا حقیقت کی دارا چی خدایا که منزل در تللی او دا گناہ نا بچ کی دل دی نستا پا توفیق بکیگی نو تبا لا حول ولا قوت الا بالله. زی جابت دا من نشم کوری بغیر دا خدای دا طاقت و دا امدادنا نو دا ور سر مناسب دے. نو دا اظہار دا عبدیت و دا تواضع و دا عجز دے امام اللہ. خدای که تا طاقت را کی منزل بلار شو نو مناسب جواب دارے حی علی الصلاة لا حول ولا قوت الا رازه مانز زیلا زوی من دا خدای پا توفیق بدرزم نو دا خو مناسب دی. او چه اگوی حی علی الصلاة تم بی حی علی الصلاة نو اخو خلقو تا دعوت ورکی تا چاہتا ورک نو دا جواب معنن مناسبت دغه دی چې دا حی علی الصلاة پزی لا حول ولا قوت لا حول نشته دی واپس کې دل لگنانا ولا قوت او نشته دی طاقت او توفیق د عبادت الا بالله مگر د خدای په ذات سره. نو دا رد د معتزله او د مرجعون دی. معتزله وی ارس انسان کوي لا حول ولا قوت الا بالله کې دارانا چې نه انسان خو کوي او د خدای په توفیق کوي. دوی وی د خدای د فعل پکې دخل نشته په افعال د عبادت کې. او جبریه وی هر څه خدای کوي انسان پکې نشته نو باغی رد راغی لا حول ولا قوت نشته د انسان د ګنا نه واپس کېدل او نشته د انسان طاقت په عبادت الا بالله. نو حول او قوت انسان له ثابت کو خو تحت قدرت الله ثابت کو. نو مرجعه عرص جبریه هر څه خدای ته منسوبې د انسان پکې دخل نه وي او معتزله هر څه انسان ته منسوبې د خدای پکې دخل نه وي. نو دا داسې مبارکه کلمه ده چې په یو وخت کې رد پکې په معتزله وراغه او په جبریه او معنا. معتزله هر څه خدای ته منسوبې دی وینا او انسان ته منسوبې نه دی وینا الا بالله. او جبریار سے خدای ته منسوبه انسان پکې سنوي لا حول ولا قوت الا بالله چې دا غیر ادرا. نو د اجابت د اذان سره مناسب دا دی چې د حي علی الصلاه په لا حول ولا شان ورشا سے ما به عمل بالروایتین کو پنځل اسکاله نو حي علی الصلاه به لا حول خو به په اخر کې په دې پېښم چې مراد د مصطفی یو کلمه د دواړه نه دي. دا حدیث مجمل چې فقولوا مثل ما يقول المؤذن دا به علاوه د حي علی الصلاه راځي کې.
نو په حدیث مفصل چې عملو کې مجملم پکې راغی او چې مجمل عملو کې نه مفصل پکې نه راغی د دې وجه اولا عمل د حضرت امام ابو حنیفه او د احمد سے په قول له با ما یقول اذا اذن المؤذن چې مؤذن اذانو کې نو تبصره حدثنا اسحاق بن موسى الانصاري قال سليمان قال سلام عليكم حا وحدثنا قتيبة بن مالك عن الزهري عن ابن يزيد الليثي عن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سمعتم النداء چې بانګ وره فقولوا مثل ما يقول المؤذن مؤذن چې سوي ما شاء الله دا بعض علماء وی دا حی دا صلاة خیر من النوم پزی بداوه صدقت و بررت و بالحق نطقت دا خو پازان پا سبا کشتک الصلاة خیر من النوم دلتا بدا سوی صدقت و بررت و بالحق نطقت خدا راتا چرتا حدیث کنه دی معلوم قال قال رسول الله وفي الباب نبي رافع وابي هريره وابن حبيب وعبد الله بن عمرو وعبد الله بن ربيعه وعائشه ومعاذ بن انس ومعاويه قال ابو اسحاق حديث ابي سعيد حديث حسن صحيح وهكذا رواه معمر وغيره وعدنا عن الزهري مثل حديث مالك ورواه عبد الرحمن بن اسحاق عن الزهري هذا الحديث عن سيد المسيب بن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم چا د زهري استاد سيد بن مسيب یاد کړی دی او ورپسې ابي هريره ویل دي او چا د ډومبي روایتو کې د زهري استاد عطا ابن يزيد الليثي یاد کړی دی نو فرق شو پکې د زهري استاد په دې حدیث کې عطا ابن يزيد الليثي دی او که سعید ابن مسیب دی نو دی ویډم به روایت اولاد ځکه دا هغه مؤیدین شته ډیر او دا بل روایت چې سعید ابن مسیب نه دی دا روایت دا غي په نسبت کمزور دی نو دی وی روایت مالک نه صحو روایت د مالک چې د زهري استاد عطا دی سعید نه دی دا صح دی بس ته کوو